الله الرحمن الرحیم. جناب شیخ القرآن صاحب، زه حیدرآباد نه قاضي عبدالرؤف خبرې کوم. عرض دا دی چې یو صاحب دی، د هغه ګیره تورۍ په خضاب نن سبا چې کوم چلېږي، نو په هغه باندې الرجي بیماري علي وه. ډاکټر چمړې والا له لاړو، هغه ته یې وویل چې دغسې، نو هغه ورته یې وایي دا شی مه لګوه، نکریزه لګې یا توره نکریزه لګې، دا شی ولګوه. وایي چې دې سره ستا مخ ټول خراب شو، اوس دې دپاره دوایي دا دی چې زه درته کریم لیکم، هغه کریم استعمالوه او څه ګولۍ دوایي ورکړه، نو به آیندې دپاره ته دا ګیره مه ټولوه. نو هغه اوس هغه ګیرې تورۍ نه، اوس یې هغه مخ صفا شو او خارښ هم پرې راتلو ډېر زیات، او دا چې لمبل بیا نو ټول بدن به یې خارښ کولو او دغه پرې لګېده، دغه شی او مخ یې ټول زیږه زیږه شوی و. نو آیا دا لګول ضروري دي یا نه دي ضروري، یا په شریعت کې د دې څه حکم دی، څه نیسي حساب کتاب یا نه سبا خو دا خلکو فیشن ته جوړ کړی، په روز هم لګوي، په ګیر هم لګوي، په یخته هم لګوي، څه عجیبه غوندې دغه جوړ شوی دی. نو دې نه دا ساده ګیره صحیح نه ده چې قدرتي سینګوي او چې هغه سي، نو بهتره ده چې په دې کې ثواب دی او که په هغې کې ثواب دی. مهرباني. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قاضی عبدالرؤف صاحب، اللہ مو خوشحاله ساته، عزتمند شه، پریشانو مصیبتونو مو الله محفوظ ساته. د ګیرې تورولو متعلق تاسو سوال کړی دی چې ګیره تورول څنګه دي او څه حکم لري. محترم ورور، اول نفس مسله ذهن کې کېږدی چې ګیره په نکریزو باندې سره کول یا کتم چې ورته وي، داسې رنګ ملاول چې ګیره په نظر سره هم راځي خو توروالی پې غالب شي، دا بل اتفاق جایز دی. یعنی سره کول او بل رنګ تور او سور رنګ یعنی ګډوډول، دې کې د هیڅ چا اختلاف نشته، بل اتفاق دا جایز دی. دویمه مسله، ګیره له صرف تک تور رنګ ورکول یعنی صرف توره مسمه ورکول چې بل سیز پکې میلاو نشي. د دې متعلق کدا چاته د دوکې ورکولو د پاره یعنی ځوان جینۍ سره نکاح کول مقصود وي او خپل سړی بوډا وي خو هغې ته د دوکې لپاره ګیره توره کي، کچرې د دوکه کولو د پاره صرف تور رنګ استعمال کی، کتم نوی یعنی بل سیز بکی نوی، صرف تور رنگ د دوکې ورکولو د پاره وي، نو بیا حرام دی. که دوکه مقصود پکې نوی او صرف تک تور وسمه استعمالیږي بیا جایز دی معل کراحت. درېمه خبره، کچرې یو سړی ویښته بالکل سپین پرېږدي یا د تورولو نه ورته الرجي وغیره وي، نو ویښته سپین پرېښودل دا هم جایز دی، د اسلافو او د اکابرو عمل دی، څه ګناه په دې کې نشته. دویمه خبره، صحابو کې دواړه قسم مزاج وو، ګیره تورون کې صحابه هم موجودو، هغه صحابه هم وو چې هغې ګیره نه توروله. د جهاد قید پکې نشته چې ګنې جهاد ته به د دشمن د روب د وجې تورول جایز وي او هسې به حرام وي. نه، کومو صحابو چې به ګیره سپینه پرېښوده هېڅ قسم رنګ به یې نه ورکو، نه کتم، نه چې کوم دی مهندي یعنی سره کول، نه چې کوم دی نو سیاه خضاب، هېڅ به یې نه کول او ګیره به یې سپینه پرېښوده. هغې کې ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دارنگی عطاء بن ابی رباح، مکحول وغیرہ. اگورا دیر پارا مصنف دا عبدالرزاق، حدیث نمبر 2181، شرح السنہ جلد نمبر 2 صفحہ 93. درېمه خبره، داسې صحابه چې هغې به ګیرې ته رنګ ورکو تور، یعنی ګیره به یې توروله او سپینه به یې نه پرېښوده، دا هم صحابه وو، لکه سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه او حسین رضی الله تعالی عنه، سیدنا عثمان، دارنګ عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنهم، دغه رنګې سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عقبہ، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم وغیرہ. زاد المعاد جلد 4 صفحہ 368. د دې صحابو عمل داو چې دیو بغیره تورولا، لکه عبدالله ابن ابي زهير نخعي رحمه الله علیه وی رأيت الحسن بن علي يخذب بالسواد،
معجم کبیر لطبرانی حدیث نمبر 2531. سیر و اعلام النبلا جلد 3 صفحہ 268. دا امام زہری رحمت اللہ علیہ قول د حسن رضی اللہ تعالی عنہ متعلق دغه سره چې ګیره به توراولا. مصنف عبدالرزاق جلد 11 صفحہ 156 حدیث نمبر 20190. سیدنا انس بن مالک اغیر بیان کی چې حسین رضی الله تعالی عنہ سر مبارک کل عبداللہ ابن زیاد مخې ته پیش کړی شو نو اغي وی صحیح بخاری کې حدیث نمبر 3748 نمبر کې وی کان محذوبا بالوسمه چې د وسمه رنگ یعنی تور رنگ هغه ته ورکړی شو د حسین رضی الله تعالی عنہ سر مبارک تا. دغه سے طبقات د ابن سعد جلد 5 صفحہ 156. د دې صحابه عمل داو چې دیو به ګیره تورا ولا یعنی رنگ به ورکاو. دغه سي د کې د جهاد قید دیو نه دی لګولې چې ګنې جهاد کې د دشمن روب د لپاره با جایز وي اسه بنوي. البرهان الاقناعی د علامه خان بادشاہ صاحب د قطر کې ماهر د اسماء الرجال له داغي هم دارای د چې ګیره تورول هغه جایز دي. دغه رنګي دا کوم روایتو کې چې من راغلي دا داغي درې وجه کې دي شي. کوم روایتو کې چې د ګیره تورول ممنوع ګڼل شوی دي چې ګیره تورول حرام دي اکثر دغه روایت ضعیف دي قابل استدلال نه دي. دویم اگر تشبه بالیهود په وجه باندې او چې هغه ټیم کې دا د یهودو صفاتو چې کله داغیو صفات دا ختم شو لہذا اوس دغه خبره نشته ګیره تورول جایز دي. یا په هغه کې دا حرمت د دی وجه نه دی چې چاته دوکا ورکول دي چې کله نه چاته دوکا ورکول وي نه تشبه د یهودو مقصود وي نو دغه روایت کمزوري دي ګیره تورول جائز دي په دې کې سم ممانعت نشته ده. د موجوده دور محقق ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب هم دغه تحقیق دی چې د ګیره تورولو کې سباق نشته. هم ما درته وی ک یو سړی باندې ډاکټر بند کړی وی چې تبه وسمه وغیرہ نه لګوي سرمن ته د الرجی لګي نو ګیره سپینه پر خودل هم د اکثر صحابه عمل دی لہذا په دغه کې هم څه ګناه نشته ګیره سپینه پر خودل جایز دي. الله مو خوشاله ساته عزتمند شه والسلام.